الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم. الحج متعلق بها الشروط. دا خبره بیا مخکې کله شوې وه چې نبي علیه الصلاة والسلام احرام کوم ځای نه کوي. دغه روایت بیا ذکر کوي د بل صحابي نه ذکر دي. جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام کله د حج اراده وکړه، خلکو ته اعلان وکړه، خبرداری ورکړه، او بیا چې کله بیدا ته راغی، بیدا په ذوالحلیفې سره یو ځای دی، هغې سره نږدې ځای دی، هلته نبي علیه الصلاة والسلام احرام وکړ. بیا حدیث ذکر کوي عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي کله مشرکانو طواف کو او هغې به تلبیه ویله، نو هغې به داسې ویل چې لبیک لا شریک لک لبیک لبیک زه حاضر یم لا شریک لک، ستا لپاره شریک نشته. کله به چې دوی دا لفظ ویل نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل فرمایل به چې ویلکم قدن قدن، ستاسو دپاره د هلاکت وي. ویلکم معنا هلاکت ده، لیکن عربۍ کې دا دغه شان استعمالېږي. اګه پښتو کې موږ یو لفظ استعمالوو د هغې معنا موږ نه اخلو، سړی هغه شان د تکي کلام په طور باندې استعمالوي، عرب دا دغه شان استعمالوي. قدن قدن دومره بس دی، دومره چې تاسو وایئ چې لبیک لا شریک لک، چې دا حاضر یم او ستا دپاره بل شریک نشته، دومره بس دی. خو هغې به ورسره شوی د نبي علیه الصلاة والسلام نو ځکه دا فرمایل چې دومره بس دی، دا الا هغې به ورسره دا الفاظ هم ویل الا شریکا هو لک تملکه وما ملک، مګر ستا دپاره داسې شریک شته چې دی مالکي او هغه چې د کوم شي مالک دی د هغې په مالک نو هغې به پکې دا شي سوا کړو. نو ځکه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې داسې مه وایئ. نو دا چونکې د شرک کلماتو نبي علیه الصلاة والسلام د هغې نه منع کول. ورپسې د حجة الوداع واقعه ذکر کوي. دا واقعه تفصیلي دی وي همداسې که نه د جمعې شپه زما هم ټوټې ده او ستاسو ټوټې ده، رانږدې شي چېرته وي. د حجة الوداع اصل کې دا وداع لفظ دی. وداع ویلی کېږي رخصت کولو ته، وداع ویلی کېږي رخصت کولو ته چې یو کس ته رخصتوي. بیا موږ پښتو ته موږ وداع استعمالوو، دې ته وایي حجة الوداع. او دا د نبي علیه الصلاة والسلام چونکې آخري حج و، د نه وروسته نبي علیه الصلاة والسلام بل حج نه یې کړی، او بیا چې راغی یو څو میاشتې بس نبي علیه الصلاة والسلام وفات شو، نو ځکه ورته حجة الوداع ویلی کېږي. دا د هجرت په 10 کال باندې شو. حج تاسو ته ما ویلي کله پوره شو، مختلف اقوال دي بګیر 5 نه واخله تر 10 پورې څوک 5 کال د هجرت باندې شپږم اووم اتم نهم. صحیح خبره ده، علما فرمایي چې په اتم باندې پوره شو نبي علیه الصلاة والسلام په نهم باندې ابوبکر رضی الله عنه ولېږه، او په 10 باندې حضرت نبي علیه الصلاة والسلام په خپله لاړی. د هغې تفصیلي واقعه ذکر کوي چې نبي علیه الصلاة والسلام څه وکړو څنګه لاړی. جابر ابن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې 9 کاله تېر کړو، لیکن حج یې ونه کړ. بیا چې کله حج کو نو خلکو ته اعلان وکړ په 10 کال د هجرت باندې چې نبي علیه الصلاة والسلام حج کوي، نو ډېر خلک مدینې منورې ته راغله. جابر رضی الله عنه فرمایي چې موږ هم د نبي علیه الصلاة والسلام سره ووتلو. دا د ذوالقعدې 15مه ورځ ده، دا میاشت ذوالقعده ده که نه، د دې 15مه ورځ ده. نبي علیه الصلاة والسلام د ذوالقعدې په 15مه ورځ باندې روان شه، او د مازدیګر او د ماسپښین په منځ کې، د مازدیګر او د ماسپښین په منځ کې، تر دې چې موږ ذوالحلیفې ته راغلو. چې کله موږ ذوالحلیفې ته راورسېدو، په دا وخت کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیبي اسماء بنت عمیس د هغې رضی الله عنها د هغې ماشوم وشو، چې د هغې نوم د محمد ابن ابوبکر دی، ولا محمد ولا نوم کېښود. هغه وشو. بیا د هغې نه وروسته هغه نبي علیه الصلاة والسلام ته فارسلت الی رسول الله اسماء بنت عمیس رضی الله عنها دغه ماشوم نبي علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب ولري چې زه څه وکړم. لکه زه نفاس کې زما ماشوم سره نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې غسل وکړه او احرام وتړه، ځکه چې په دې کې صرف هغه افعال منع دي چې کوم په جومات کې نه ادا کېږي. د جومات نه علاوه چې کوم افعال دي هغه کولی شي، لکه مینا دا جومات کې نه راځي، مزدلفه، عرفات، دا ټول د جومات نه بهر دي. صرف طواف زیارت مه کوه، طواف مه کوه، چې کله پاکه شي بیا به دا وکړې. نبي علیه الصلاة والسلام په هغه جومات کې چې کوم په ذوالحلیفه کې دی، په هغې کې لمونځ وکړه، بیا په خپله اوښه چې د هغې قصوان دی په هغې باندې سور شه، او نبي علیه الصلاة والسلام چې کله بیدا مقام کې د اوښه نیغه شه، نو هغې باندې دغه ویلی تلبیه وویله. تاسو ته ما ویلې چې روایت پکې مختلف دي. نبي علیه الصلاة والسلام تلبیه دا وه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک.
جابر رضی الله عنه دین وروسته خپل خبره کوي فرمایي چې موږ به د حج په میاشتو کې صرف د حج نیت کوو موږ عمره نه پیژندله چې د حج موږ د چونکې د قریشو د عادت چې هغوی به د حج په میاشتو کې عمره جایز نه ګڼله تر دې چې موږ بیت الله شریف ته راغلو کله چې موږ بیت الله شریف ته راغلو نبي علیه الصلاة والسلام د حجر اسود استلام وکړ بیا یې وپېرې طواف وکړ طواف کې 3 پیرې رمل وکړ رمل ویلی کېږي پهلواني ښودل دا یې ځکه کوله چې د مدینې ملک د کفارو مکو دا خیال و چې صحابه هلته تللي دي او هغې کمزوري شوي دي نو د هغې ته د ښودلو دپاره نبي علیه الصلاة والسلام داسې وکړه چې موږ کمزوري نه یو نو په 3 کې رمل وکړ او په 4 کې عام حالت باندې لاړی اوس هم دا رمل کېږي ځکه حکم اگر چې علت ختم شوی لیکن حکم عاشانه برقرار دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراهیم ته لاړ مقام ابراهیم کې نبی علیہ آیات مستوت تخذو من مقام ابراهیم مصلی چې مقام ابراهیم دا ځای د مونږ جوړ کا هلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ وکړو چې دا بیت الله شریف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په میز کې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم 2 رکعات مونږ وکړو په یو رکعت کې قل هو الله احد او بلکې قل یا ایها الکافرون دا غي نو وروسته بیا حجر اسود تراغ استلام دا استلام سبا خلق نه د 2 رکعاتو نو وروسته بیا استلام خبر دا تقریبا اکثر خلکو بریخي تاسو به تللی تاسو په چا چې لیدلی بیا غي نو وروسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام با صفا ته لاړ او کله چې صفا ته نږدې شه نو دا آیات ویل چې ان الصفا والمروه من شعائر الله چې صفا او مروه دا دواړه غرونه چې دا د الله د شعائر نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي نه شروع کړ په کم باندې چې الله شروع کړي یعنی الله اول صفا ذکر کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سعی یعنی منډه صفا نه شروع کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفانه شروع کړ باغې باندې وخت تر دې چې بیت الله شریف ولید قبله ته مخ د الله وحدانیت بیان کړه طریقه چلته ورسېږي نو دا ذکر اذکار به کې دعا به کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمات ویل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده بیا غنه ورسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه درې دا شان طریقې وکړه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راکوش او مروه ته لاړ تر دې چې ورسې کله چې بدن وادي راغله باقي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز لاړ د مروه سبب مېس کې وزید باقي کې تیز دي کله چې بیا ته وخت مروه ته ورسې نو مروه کې دا طریقه وکړه لکه څنګه چې صفا کې کړه دعاګانې ویلې دعا وکړه تر دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه اخري سعی دا په مروه باندې ختم شو بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مروه باندې ودرې خلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ښکته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خبره کې دا مې پرونه بیان کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي که چېرته ماته مخکې نه پته وه چې وروسته به څه کېږي ما به ځان سره هدیه نه راوسته یعنې ما به ځان سره څاروي نه راوستل نو ما به د خپله چې هغه مې وکړه سعی مې وکړه طواف مې وکړه دا ما عمره ګرځولې وه لیکن چونکې ما ځان سره هدیه راوستي یعنې څاروي مې راوستي او کم کس چې څاروي راولي هغه ته ځان حلالول جایز نه وي تر دې چې هغه آخري طواف زیارت وکړي آخري طواف زیارت وکړي نو ما چونکې دا راوستي ما لپاره دا جایز نه دي خو تاسو کې چې چا سره هدیه نه وي هغه د ځان حلال کړي سر دې کټا کړي او دا د عمره وګرځي سراقه ابن مالک ابن جعشم سے پاسې د ویل د الله رسول دا حکم صرف دې کال دی او که هر کال دی چونکې مخکې په حج ورځو کې به خلکو عمره نه کوله نو دې تپوس کوي چې دا حکم هر کال وي چې هر کال په عمره د حج په میاشت کې کولی شي او که نه شي کولی نبي علیه الصلوۃ والسلام د یو لاس ګوتې په بل لاس کې داسې ورکړې او ویې فرمیل چې عمره په حج کې داخله شوي 2 پیرې دا خبره وکړه چې دا همیشه دپاره ده یعنې هر کال تر قیامت پورې د حج په میاشتو کې عمره کولی شي لکه نن سبا چې زموږ خلک کوي دې وخت کې علي رضی الله عنه د یمن نه راغی د هلته قاضي یا ګورنر او د ځان سره اوښې راوستې نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمیل چې کله تا نیت تړه حج تا باندې پوره شي تا څنګه نیت تړلی دا ورته ویل د الله رسول ما خو داسې نیت تړلی چې ما په هغه نیت باندې نیت دی چې کوم نبي علیه الصلوۃ والسلام کړی یعنې ستا په نیت مې نیت کړی نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته ویل چې زه صحیح ده ما خو ځان سره هدیه راوستي یعنې څاروي مې راوستي او زه ځان نه حلالم او تا سره هم څاروي ته هم ځان نه حلالوې یو بل روایت کې تقریبا معاویه رضی الله عنه هغه هم داسې نیت کړی خو هغه ځان سره څاروي نه راوستي هغه ته ویل چې ځان حلال معاویه رضی الله عنه یا یو بل صحابي هغه داسې کړي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله یوم الترویه شو یوم الترویه ویل کېږي د ذوالحجې 8مه ورځ ته دې نه د حج افعال شروع کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا ته لاړې مینا ته چې لاړې هلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام و مخکې نه د حج احرام یې تړلی نبي علیه الصلوۃ والسلام په هغه باندې سور شو ماسپښین او مازدیګر او ماښام ماسخوتن او سهار مونځ دا په مینا کې وکړو بیا هلته ایثار شي تر دې چې نور راوخته بیا نبي علیه الصلوۃ والسلام له یوه خیمه ولګولی شوه چې دا خیمه د ویښتو نه جوړه شوې وه
په نمیره مقام کې دلته یو ځای دی هلته د نبي علیه الصلاة والسلام دپاره خیمه ولګولی شوه بیا نبي علیه الصلاة والسلام لاړه کله چې نبی علیه الصلاة والسلام لاړ روان شي نو د قریشو دا خیال و چې نبی علیه الصلاة والسلام به په مزدلفه کې سر شي دغه قریش په زمانه د جاهلیت کې عرفات ته نه تلل هغوی ویل چې موږ غټ خلک یو موږ څه کار دی چې عرفات ته نو د هغې هم دا خیال و چې نبي علیه الصلاة والسلام قریشي دی موږ به نبي علیه الصلاة والسلام مزدلفه کې لاړ شي خو نبي علیه الصلاة والسلام د هغې نه تېر شي تر دې چې عرفات ته راغی دا اول سړی مینا ته لاړ شي مینا پسې مزدلفه ده مزدلفې پسې عرفات دی دا مزدلفه په منځ کې پرېږدي مینا نه به ډایرکټ عرفات ته ځي عرفات نه بیا وروسته مزدلفې ته راځي هلته نبي علیه الصلاة والسلام دپاره خیمه ولګولی شوه تر دې چې کله نور پرېوته نور پرېوتو ته نږدې شه نبي علیه الصلاة والسلام غسوا باندې حکم وکړ غسوا د نبي علیه الصلاة والسلام سولي وه هغې باندې نبي علیه الصلاة والسلام سور شه او بدنوازۍ ته راغی هلته خلکو له خطبه ورکړه او دا خطبه یې وویله چې ای خلکو ستاسو وینې ستاسو مالونه به تاسو باندې حرام دي لکه څنګه چې دا ورځ په دې میاشت کې په دې ښار کې حرامه ده د دې عظمت دی په دې کې هر څه حرام دي دا شان ستاسو وینې او مالونه هم د یو بل دپاره په ناجایزه باندې حرام دي بیا نبي علیه الصلاة والسلام وایي هر هغه شي چې د جاهلیت د حکم نه دی هغه د ما د خپو د لاندې ختم شو او د جاهلیت چې کومې وینې وي قصاصونه هغه هم ختم شو او اولنۍ وینه چې کومه د ما د هغه نه د جاهلیت د زمانې نه هغه د ربیعه ابن حارث د زوی قصاص دی هغه ما معاف کړ ربیعه ابن حارث دا څوک و دته په بنو سعد کې پی میلاو شوي د هغې رضاعي اولاد کې راته او د حذیل قبیلې قتل کړی حذیل قبیلې قتل کړی نبی علیه الصلاة والسلام د دې چې کوم قتل شو د ده قصاص یې ختم کړ دا شان کوم چې جاهلیت سود نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې هغه ما ختم کړ او اولنی سود چې هغه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه دی کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام ترې ما هغه ختم کړ د یعنې د هغې چې کوم سود دی هغه اوس څوک نه اخلي چونکې دا جاهلیت کې خلکو سود کوي عباس رضی الله عنه هغه وخت کې کړی بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې د ښځو مبارکې د الله نه ویرېږئ ځکه چې دا تاسو د الله په ذمهوارۍ سره اخیستي دي او تاسو د دې شرمګاهونه د الله په کلمې سره یعنې کوم چې شریعت دی فانکحوا ما طاب لکم په هغې سره تاسو حلال ګڼئ چې دومره شریعت تاسو دغه درکړی نو ظلم مه کوئ د هغې په باره کې د الله نه ویرېږئ نو ستاسو دپاره په هغې باندې حق دا دی چې دا ښځې ستاسو کورونو او ستاسو بسترو ته هغه کس پرې نه دي کوم چې تاسو ناخوښ ګڼئ مثلا ته ښځې ته وایي چې زما ورور له اجازت مه ورکوه خپل ورور له اجازت مه ورکوه ښځې ته بیا د اجازت نشته چې دا کور ته پرېږدي په ښځې باندې دا حق دی او تاسو باندې دا حق دی چې هغه پرې کله هغې به خیال ساتئ وال به نه ورکوي که بالفرض یو کار وکړي نو داسې اول خو خبرې ورسره پرېږدي طریقه ده خبرې ورسره پرېږدي کېدای شي دا ښځه په خبرو باندې صحیح شي که خبرو باندې نه شو بیا ورسره کټ جدا کړي که په دې باندې ونه شو درېیمه طریقه ده چې داسې وال ورکړي خو چې هغې سره داغ نه جوړېږي په مخ به نه وایي داغ به ورسره نه جوړوي او بل د هغې حق په تاسو باندې دا دی چې تاسو به هغې له رزق ورکوئ یعنې خوراک د هغې کپړې او د هغې د اوسېدو ځای هم په تاسو باندې لازمي دی او بیا نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې خطبه کې دا خبره کوي فرمایي چې ما تاسو کې دوه شیدونه پرېږدي که چېرته تاسو په دې باندې دغه وکړه دا ونیول تاسو به هېڅکله ګمراه نه شي یو کتاب الله دی بل روایت کې یا اهل بیت راغلی دی او بل روایت کې بل لفظ راغلی بیا نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو نو د ما په باره کې تپوس کېږي نو تاسو څه وایئ نو ټولو صحابه ورته وفرمایل چې موږ د دې خبرې ګواهي ورکوو چې تا موږ ته دین اسلام راورسو او تا خپل حق ادا کړ او تا موږ ته نصیحت وکړ نبي علیه الصلاة والسلام صحابه ګوته اوچته کړه اسمان طرف ته داسې او اشاره یې وکړه بیا خلکو ته داسې ښکته کړه چې الله ته ګواه اوسېږې ما دې خلکو ته دین ورسو درې پېرې دا خبره وکړه دا خطبه نبی علیه الصلاة والسلام ویلې بیا د هغې نه وروسته بلال رضي الله عنه ته حکم وکړ هغه اذان وکړ د ماسپښین اقامت یې وکړ د ماسپښین لمونځ یې وکړ او بیا یې د مازدیګر لمونځ وکړ اقامت یې وکړ خو اذان یې ونه کړ دا دواړه لمونځونه یو ځای وکړل دا یو اختلافي مسله ده دا چې څنګه یو اذان بګې که دوه یو اقامت بګې دا علما د کوم چې زموږ څلور امامان دي د هغې په منځ کې دې کې اختلاف دی بهرحال نبي علیه الصلاة والسلام د دواړه فرض لمونځونه وکړه او د دې په منځ کې نور نفل او سنتونه کړل بیا نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته نه سور شه تر دې چې بیا مزدلفې ته راغی بیا نبی علیه الصلاة والسلام د خپلې اوښې چې کومه قصوه وه د هغې صخرات یعنې کاڼو طرف د هغې شا وګرځوله او نبي علیه الصلاة والسلام جبل مشاد دلته یو غر دی دا یې خپل مخامخ وګرځوه
د خپل مخامخ وګرځو بیا قبلې ته مخکې نبي علیه الصلاة والسلام ولاړو تر دې چې نور پرېوته بیا نبي علیه لږه شان زړوالی هم ختم شو تر دې چې د لمر هغه سترګه هغه ډوبه شوه نو نبي علیه الصلاة والسلام اسامه رضي الله عنه خپل چا ته کېنو تر دې چې مزدلفې ته راغی هلته ماښام لمونځ وکړه د ماسخوتن لمونځ یې وکړه دا مخکې ما مزدلفه ده هلته موقف مراد دی دغه مزدلفه مزدلفیان تقریبا د عرفات کې یو ځای د هغه مراد دی د هغې نه وروسته مزدلفې ته راغی هلته ماښام او ماسخوتن لمونځ وکړه په یو اذان سره او دوه اقامتو سره او د دې په منځ کې نفل ونه کړ نبي علیه الصلاة والسلام څملاست تر دې چې نور راوخته د سحر لمونځ یې وکړ تر دې چې کله نور سحر واضح شو او د سحر لمونځ په یو اذان او اقامت سره وکړ یعنې اذان او اقامت دواړه وکړه بیا چې کله سحر ښه واضح شي نبي علیه الصلاة والسلام قصوا ته راغی په قصوا باندې سور شو تر دې چې مشعر حرام ته راغی مشعر حرام دا په مزدلفه کې د غر نوم دی بیا قبلې ته مخکې دعا یې وکړه تکبیر وویل لا اله الا الله وویل د الله وحدانیت یې بیان کړ تر دې چې هلته ولاړو خو روښانه سحر شو یعنې ښه صفا ورځ شوه بیا نبي علیه الصلاة والسلام مخکې د دې نه چې نور راوخېږي دې ته کې فضل ابن عباس رضي الله عنه ځان پسې کوي مخکې اسامه رضي الله عنه دې ته کې فضل ابن عباس رضي الله عنه دلته بطن محصر ته راغی کله چې بطن محصر ته راغی دلته لږ تېز لاړه دا که بطن محصر تقریبا هغه ځای دی چې دلته کوم خلکو چې په دغه باندې حمله کړې وه بیت الله شریف باندې ابرهه دی هغه هلاک شوي بیا نبي علیه الصلاة والسلام په دغه لار باندې لاړې تر دې چې جمره کبرا یې وکړه درې جمرې یو په اولنۍ ورځ باندې صرف جمرې کبرا کې غټ شیطان چې موږ ورته وایو غټ شیطان ویشتل صرف په اولنۍ ورځ باندې دا وخت ونه د هغې ونې سره نبي علیه الصلاة والسلام دا کار وکړ او وکاڼې ویشتل د دې درې طریقې دي څوک یې داسې کوي څوک یې داسې کوي بهتره طریقې دا ده چې داسې ونیسي او سړی داسې ونیسي دا بهتره طریقه ده هر کاڼې سره نبي علیه الصلاة والسلام الله اکبر وایي زموږ پښتانه چې لاړ شي هغې ورسره کنځل هم کوي بیا نبي علیه الصلاة والسلام منحر ته لاړې هلته یې نحر وکړ چونکې نبي علیه الصلاة والسلام څه وخې ځان سره بوتلی وي او څه علي رضي الله عنه راوستلي نو دا تقریبا څه لوښې وې په دې څه لوښو کې څه داسې وي چې هغې په خپله نبي علیه الصلاة هغه تقریبا په دغه کې وي بل روایت کې لري هدې کې نبي علیه الصلاة والسلام تر یاسر په خپله حلاله کړې نبي علیه الصلاة والسلام تر یاسر په خپله حلاله کړې باقي علي رضي الله عنه او نورو بیا علي رضي الله عنه نور حلاله کړې کوم چې باقي پاتې وي او بیا نبي علیه الصلاة والسلام حکم وکړ چې کم د تا حلاله کړي دي د هغې ټولو نه لږه لږه غوښه راواخیسته ټول خوړل ممکن نه ټولو نه لږه لږه غوښه راواخیسته هغې پخه کړه هغې نه لږه شان غوښه وخوړه دغه چې ټولو نه یو یو بوټی راولل 30 پېته بوټي شوي اصل بوټي شوي دا خوړل ډېر ګران دي نو هغې نه لږه وخوړه او د هغې شوروا یې وڅښله د هغې شوروا یې وڅښله نو خپل چې کوم څاروي حلال دي د هغې غوښه خوړلی شي بیا دې کې تفصیل دی چې کوم دغه والا وي دم والا وي یا دې نه علاوه وي دا باندې واجب وي هغه جدا حکم دی ښه نبی علیه الصلاة والسلام د هغې شوروا وڅښله بیا نبی علیه الصلاة والسلام سور شه بیت الله شریف ته راغی هلته طواف زیارت وکړ بیا په مکه مکرمه کې د ماسپښین لمونځ وکړ او بیا نبی علیه الصلاة والسلام په بنو عبدالمطلب باندې راغی بنو عبدالمطلب په زمزم باندې خلکو له اوبه ورکول مای زمزم یې خلکو له ورکول نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته وفرمیل چې عبدالمطلب زامنو تاسو اوبه راوښکئ او خلکو له ورکوئ که چېرته دا یره نه وه چې خلک به په تاسو باندې غالب شي ستاسو په سکولو باندې یعنې چې تاسو خلکو باندې سکول کړئ نو ما ده به راکوشی وي او ما به تاسو سره په خپله بوکې راوښکلی خو بیا به تاسو باندې خلک غالب شي چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام تابعداري کوو نو تاسو نو هر څه پاتې شي خلک به ډېر شي هغې هم راوښکي د ما د تابعدارۍ د وجې نه نو د دې د وجې نه زه ګوزېږم نه چې تاسو سره اوبه راوښکم نو دې ته اشاره وه چې تاسو دا کم کار کوئ دا فضیلت والا کار دی څه والا کار دی فضیلت والا کار دی هغې نبي علیه الصلاة والسلام نه اوبه ورکړې نبي علیه الصلاة والسلام د هغې نه اوبه وڅښلې دا د نبي علیه الصلاة والسلام د حجة الوداع واقعه وه چې نبي علیه الصلاة والسلام په 10 کال هجرت حج کړی او هغې کې دا کم افعال کړي کله کمې کړي کمې نه کړي دې کې د جمره کبرا چې کوم غټ شیطان و هغه ذکر شي بیا د هغې نه وروسته چې سړی طواف زیارت وکړي تقریبا په 12مه 13مه یا 11مه 12مه یا 12مه 13مه باندې بیا ویشته دي په هغې کې به 3 واړه شیطانان دي بیا هغې کې طریقه دا ده چې یو به ولي دویم به ولي دریم به ولي په دې کې بیا په منځ کې چې هغه وخت کې چونکې سولۍ انتظام کېده اوس نه کېده نو چې کم نه وروسته به ویشتل وو د هغې پسې سولېدل د افضل وو او چې سورېدل افضل نه و چې کوم اخري و هغې نه وروسته بیا سورېدې نن سبا چونکې دا هېڅ طریقه نه کېږي نن سبا ټول پیاده کوي هغې پسې پیاده دی او هر یو به وکاڼې راخلي هغه به ولي هغې سره الله اکبر وي او وړوکې کاڼې به راخلي نو دا حجة الوداع واقعه وه د نبي علیه الصلاة والسلام نبي علیه الصلاة والسلام فرض حج څو کړی صرف یو حج فرض کړی چې کله فرض شي
او باقي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکه مکرمه کې کوم حجونه کړی دا غي تعداد والله ولم تسونه او عمره سلور کړی دا غي تفصیل می تاسو ته بیان کړو په دې کې بل خبره ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 15 باندې روان شو او په تقریبا په سلورم ذوالحجه باندې را رسیدل 15 ذوالقعده باندې او سلورم ذوالحجه باندې بیا مکه مکرمه ته را رسیدل او دا کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمل کو دا تاسو دمو چې بلوانی بکې دې کې دا باغ وخت کې د بیت الله شریف دی یو طرف ته غر اوس غر نشته هغه ختم کړی دی نو کافران په هغه باندې ناس مخامخ دا غیر زنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه دا کوله نو هغه دا چل کو چې هغه د نبی کتل چې صحابه سکه چې دا نو هغه د نبی تماشا کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دا دې کې نو هغه په هغه معنا غلط چې هغه د نمخ کې چې کوم عمره القضاء هغه کې دا طریقه باقي کې هغه تماشا کوله دې کې څنګه کافران خلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هرڅ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه په دا کړو د وخت هغه فاتحین نو هغه وخت باغی تماشا کوله یو طرف نه بیت الله ښکارېده باقي درې طرف نه ښکارېده نو هغه وخت تقریبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا رمل کړو یا نو کړو هغه جدا مسله وما دې نه غي دلاله دا دې کې رمل شو رمل حکم وسم باقي بعد شونه داسي چې دا غي علت ختم شي لیکن حکم باقی باندې هغه بل مسله اذان کې د خلک خې طرف ته ګس طرف ته مخړي دیو په خاله دې ته ورته چې یو بدی طرف ته یو بدی طرف دې کې بدی هغه طرف ته مخکو چې داخله غوا دوړي او دې طرف ته مخکو چې داخله غوا دوړي چونګه علت ختم شوی وس د سپیکر دي لیکن حکم وسم باقی باندې نو درمل د علت ختم شوی چې کوم کافرانو هغه ته ځان خللو لیکن حکم وسم هم باقی باندې الله جل شانه